د عبدالعزا په نامه باندې یو صحابي دی، دی پر محمد رسول الله باندې پټ ایمان راوړی. په دې وخت کې د پلار وفات شو. الله تعالی وده ته ډیر جایداد ورکړی، ډیره مالداري یې لرله، لیکن د یو اکا دی، هغه اکا باندې خبریږي. اکا چې کله خبر سو چې د محمد دین منلی دی، عبدالعزا کښېنوي، ورته فرمایي چې ای عبدالعزا، که چیرې ته د محمد له دینه څخه نه واوړې، دا ستا د پلار له جایداده څخه به تا ته یو شی هم نه کوم. عبدالعزا ورته فرمایي چې دا هیڅکله نسي کېدلی، که څه هم ته ماته د پلار له جایداده څخه یو روپۍ نه کېره، لیکن ستا خبره زه نه منم او د محمد دین نه پرېږدم. دا خبرې سره روانې دي، حتی دی او اکا تر دې اندازې پورې ورسېدل چې خپل اکا ورته وویل چې ای عبدالعزا، که چیرې د محمد دین نه پرېږدې، ستا د بدن جامې به لا وباسم، لس لغړ به دې له کوره څخه باسم. عبدالعزا بیا هم ودې ته تیار دی چې ما لس لغړ له کوره څخه وباسه، د پلار جایداد خو بیخي مه راکوه، دغه کومه جامه چې مې اغوستې ده تر دې جامې هم تېر یم، لیکن د محمد دین نه پرېږدم. اکا یې راولاړېږي، هغه د بدن جامې یې ځینې وکښلې، عبدالعزا یې لس لغړ له کوره څخه راویستی. الله اکبر. وروسته ورته ګورئ بیا الله تعالی څومره غټ مقام ورکوي، لیکن د عبدالعزا خو په دې وخت کې پلار نسته چې په دی زړه وسوځېږي، لیکن مور یې ژوندی ده. د مور خو بیا شفقت پر خپل اولاد باندې ډېر زیات وي. مور چې کله ولیدی عبدالعزا روان دی د محمد رسول الله و طرف ته، لیکن په بدن باندې یې جامې نسته، له کوره څخه یو دوې ټوټې کمبلې پیدا کړې، هغه دوې کمبلې یې رااخیستې دي، د خپل بچي و طرف ته ور روانه ده. هغه دواړې ټوټې یې وروړلې، د په یوه باندې خپل عورت پټ کړو، یوه یې پر ځان باندې واچول، هغه خپل جایداد یې پرېښوی، هر څه یې قربان کړو، د محمد رسول الله و طرف ته روان شو. محمد رسول الله چې کله پر ده باندې سترګې ولګېدلې، په دې وخت کې یې پر ده باندې یو نوم کښېښوی چې خاوین د دوو ټوټو والا، صرف یو دوې ټوټې ورسره دي چې په هغه باندې خپل عورت پټ کړی دی، نور یې هغه د خپل پلار جایداد ټول پرېښی دی د دین په خاطر باندې. نو الله تعالی بیا څنګه مقام ورکوي چې کله د محمد رسول الله غیږې ته راورسېدی، له محمد رسول الله سره زندگی تېروي. اوس چې کله د مرګ وخت راورسېدی، د مرګ په وخت کې د خیبر په دا کې چې کله د مرګ د زکندن حالات شروع سو، د محمد رسول الله په غیږ کې پروت دی. صحابه کرام ټول په دې باندې له ده سره دا د صحابه کرامو د ټولو دا خواهش و چې کاش کې الله تعالی موږ ته دغه مقام راکړی وی. د چا په غیږ کې د ده ساه خېږدي، د محمد رسول الله په غیږ کې یې ساه خېږدي، د ده سر د محمد رسول الله په ورانه باندې پروت دی. بیا الله تعالی دومره غټ مقام ورکړو. اوس چې کله دی وفات سو، غسل یې ورکړو، له هغه وروسته د جنازې ترتیبات دي. په قبر کې چې کله مړه ایږدي، قانون دا ده چې د ده کوم قریب وي، هغه قریب یې و چاته ورشوه کوي، و قبر ته ورشوه کوي. لیکن د عبدالعزا چې په دې وخت کې محمد رسول الله په ده باندې نوم د عبدالله ایښی دی، چې شاوخوا یې وکتل په هدیره کې د ده یو قریب هم نسته. محمد رسول الله خپله د ده قبر ته ورشوه سو، محمد رسول الله یې په قبر کې ږدي. ګوره الله تعالی څومره غټ مقام ورکړی دی. هلته یې روح هم د محمد رسول الله په غیږ کې وختی. له هغه وروسته چې کله په قبر کې ږدي هم و قبر ته محمد رسول الله ورشوه کېږي، دی ډوډۍ ته ورکښته کوي. د دین په خاطر باندې هره قرباني ورکړه، ځکه الله تعالی دومره غټ مقام ورکړ. نو الله تعالی د صحابه کرامو په باره کې په قرآن کریم کې بار بار اعلانونه کړي دي، رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله تعالی له دوی څخه راضي ده، دوی له الله تعالی څخه راضي ده. دا په دې خاطر چې دوی زندگی و دین ته وقف کړي.